دریم خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام د افریقی بادشاہ نجاشی شاه حبشه ته لیکلی دی. هغه ته نبی علیہ السلام چې کومه نامه مبارکه لیکلې د خط مبارک هغه دا شانتی دی: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشه سلام عليك أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده فإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعة وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. دا د حبشي بادشاہ ته دا خط لیکل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانب د نجاشی بادشاہ د حبشې ته. سلام دی پاغه چا باندې چې چا د سلام دی پتا باندې د ته ډایرک ویل سلام علیک پتا دی سلام. دای وجه دا چې د دین مخ یو وفد یو هجرت شوی هغه کې د نبی له سلام د ترزوی د ابو طالب زوی د علی رضی الله عنه رور حضرت جعفر رضی الله عنه جعفر ابن ابي طالب جعفر طیار رضی الله عنه حبشې ته تلو نو د هغه په لاس باندې دا نجاشی بادشاہ مسلمان شوی ولته نو څنګه ورته ویل سلام علیک. اما بعد د دې خبرونو بعد زه ستا وړاندې د هغه الله حمد و ثنا بیانوم چې د هغه نه بغیر هیڅوک د عبادت لایق نشته. بادشاہ دی پاک دی سلامتیا والا دی امن ورکول والا دی نگران دی. زه گواهی ورکوم چې عیسی زوی د مریم علیهم السلام دا د الله روح دی د الله طرف نه کلمه ده د ورچولې و مریم پاکي مریم بیبي ته چې پاکیزه وه هغه په عیسی علیه السلام باندې حامله شوی وه. الله جل جلاله پیدا کړی دی عیسی علیه السلام د خپل روح نه د خپل پوکینه څنګه چې آدم علیه السلام په خپل لاس پیدا کړی دی. زه تعالی دعوت در کوم د یو الله جل جلاله طرف ته چې هغه سره هیڅوک هیڅ شریک نشته دی او ته اطاعت وکړه او ته تابعداري زما وکړه ایمان په هغه دین باندې راوړه چې کوم ما راوړی دی. زه د الله پیغمبر یم زه تا رابلم ستا لښکر رابلم الله پاک طرف ته ما درته در ورسولو د الله پیغام او ستا خیرخواهي مې وکړه نو زما نصیحت او خیرخواهي قبوله کړه. والسلام علی من اتبع الهدى. سلامتی دی پاغه چا باندې چې چا هدایت قبول کو. عمر ابن امیہ زموری رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام دا خط ورکو ویلې ګل. عمر ابن امیہ د نبی علیہ السلام خط رسولو بادشاہ ته ویل اے اصحما دا د نجاشی بادشاہ نومو ما نه یو خبره لګوره امید دی چې ته به سوچ او غور سره اوري. تاسو غور سره دا خبره اوري کړئ. زمون پتا باندې اعتماد او اطمینان دی ستا په حق له زمون خو ګمان دی. مونږ چې کلم تا نه د خیر او د ښېګړې امید ساتلی دی نو تا نه مونږ هغه خیر ښېګړه حاصله کړې ده. ستا په د امن په سوري کې مونږ بې خوفه ژوند تېر کړی دی مونږ ته هېڅ خوف نه دی رسېدلی. د انجیل شریف چې ته منې چې هغه د خدای کتاب دی د الله حجت دی ستا په زبان باندې مونږ تا سره ژوند تېر کړی مونږ ته پته لګېدلی چې ته انجیل شریف د خدای کتاب منې هغه زمونږ او ستا په منځ کې شاهد عادل دی. د انجیل شریف شهادت او گواهی څوک رد کولی نشي. هغه یو داسې قاضي او جج او حاکم دی انجیل شریف چې په خپله فیصله کې د عدل او د انصاف نه تجاوز نه کوي. که چېرې تا دا دعوت قبول نه کو کوم چې نبی علیه السلام تا ته درکوي او ثابت شوی دی نو بیا به ته د نبی علیه السلام په حق کې داسې شي لکه یهودیان چې د عیسی علیه السلام په حق کې ثابت شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپل قاصد جوړ کړم تاله را لګلم او نورم ډیر سفیران د دنیا بین الاقوامي ملکونو ته بادشاہانو ته لېږلي دي. زه تا ته پکې راغلی او د نورو په نسبت باندې د نبی علیه السلام ته نه زیات امید دی چې ته به مسلمانېږي. نجاشي ویل زه ګواهي ورکوم قسم خورم چې محمد علیه السلام د الله پاک نبی دی د هغه نبی دی چې د چا اهل کتابو انتظار کولو او څنګه چې موسی علیه السلام د هغه راکب الحمار سره د عیسی علیه السلام بشارت ورکړل شوی دی دغه شانتي راکب الجمل په اوښ باندې سور کس د محمد علیه السلام زیری ورکړی دی. ما ته د نبی علیه السلام د نبوت او د رسالت او د پیغمبرۍ هغه درجه کې یقین دی که د سر په سترګو باندې وګوري نو هم پکې اضافه را نشي. یعنی مطلب دا دی زما د زړه یقین مضبوط دی په دې خبره باندې. د نبی علیه السلام خط مبارک سترګو سره ولګولو او دغه خط دپاره د تخت نه راکوشو په ځمکه کېناستو ادب اسلام قبول کو او د حق گواهی ورکا او د نبی صلی الله علیه وسلم د خط جواب ولیکلو لیکون کې راغوختو ویراشه نبی صلی الله علیه وسلم ته د خط جواب داسې ولیکا. د خط جواب ورته لیکي څنګه لیکي سبب یا ور ان شاء الله.